الحمد لله لحضرة الجلال والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى في موضع آخر ومن شر حاسد إذا حسد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مسلمان قرآن المجید کی کوم خراب صفاتونو ذکر کړی دی او د هغې نه انسان منع کړی دی، په هغې کې یو حسد دی او حسد ډېر بدترین څیز دی. بیا مونږ او تاسو اول حسد وپېژنو چې حسد څه څیز دی. د حسد تعریف مختلف علماو مختلف تعریفونه کړي دي. علامه جرجاني رحمهم الله د حسد تعریف داسې کړی دی: الحسد تمني زوال النعمة المحسود الى الحاسد. یعنی یو انسان دا تمنا او ارزو کوي چې د دې بل مسلمان نه دا نعمت زایله شوې، ما ته هم میلاو شوې او د ده نه دا نعمت زایله شوې. دې ته حسد وایي او حسد ډېر بدترین څیز دی. که مونږ او تاسو سوچ او فکر وکړو، یوازې خو قرآن المجید کې الله جل جلاله انسان ته حکم کړی دی چې ته د حسد کوونکي نه پناه غواړه. ومن شر حاسد اذا حسد، او د هغه شر د حسد کوونکي نه پناه غواړه چې هغه کله خپل حسد شروع کړي. بیا حدیث کې راځي: ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. دا حسد د انسان نیکی داسې خوري داسې ختموي لکه څرنګه چې وچ لرګي ته چې د هغه اور ورته کړي او دغه وچ لرګي چې د هغه ختمیږي. د حسد نه ځان ساتل پکار دي. که مونږ او تاسو سوچ وکړو په مخ د ځمکې باندې د ټولو نه اولنۍ ګناه چې شوې ده هغه چې دی د حضرت آدم علیه السلام زوی قابل چې دی هغه ابیل هغه یې قتل کړی دی. هغه هم د حسد په بنیاد باندې قتل کړی دی. د حسد نه ډېر لوی لوی چې دی هغه دشمنان د حسد په بنیاد باندې پیدا شوي دي. نو انسان مسلمان دی به د خپل مسلمان ورور سره حسد چې دی هغه نه کوي. حسد ډېر بدترین څیز دی. د حسد نه ځان ساتل چې دی هغه پکار دی. بیا بعضې خلک وایي هلکه دا پلانکې سړی دا خو چې دی زمونږ پخوا به دا زمونږ نوکر و، د پلار چې دی زمونږ نوکري کړې ده، د پلار چې دی هغه زمونږ سره به دیاړي کوله، د پلار چې دی زمونږ نوکر و، اوس چې دی هغه په موټرو کې ګرځي، په بنګلو کې ګرځي. نو قرآن المجید کې الله تعالی فرمایي: وتلک الایام نداولها بین الناس. دا ورځې اوړي راوړي. کله انسان چې دی هغه دا دنیا دا امتحان دی. کله انسان چې دی هغه غریبي، کله مالدار شي، کله غریب شي. چې دی په دې غریبۍ کې څه کوي، دی په دې مالدارۍ کې څه کوي، نو دی به داسې نه وایي. د انسان سره چې دی د هغه انسان بنګله ده یا ورسره موټر دی، دی و چې د ده نه دا دی د دې چې دی هغه قابل نه دی او پلان کې ته وګوره او د موټر ته یې ګورې، دا ورسره مزه هم نه کوي، خون هم نه کوي. نو الیاذ بالله ته د الله جل جلاله د تقسیم باندې چې دی ته راضي نه وي. دا حسد ولې دومره سخت ګناه دی؟ د الله تعالی په تقسیم باندې راضي نه دی. د الله تعالی په تقسیم باندې راضي کېدل پکار دي. د خپل ورور مسلمان سره المسلم اخو المسلم، د مسلم چې دی هغه مسلمان یو مسلمان د بل مسلمان چې دی هغه ورور دی، دا به د هغه سره حسد نه کوي. څومره زیات کافرین او مشرکین چې هغوی چې ایمان نه دی راوړی، پیغمبر به حق ګڼو، آسماني کتاب به حق ګڼو، خو د حسد په بنیاد باندې به ایمان نه راوړو. قارون ته هم پرته وه چې حضرت موسی علیه السلام دا په حق باندې چې هغه پیغمبر دی او دا آسماني کتاب چې دی دا په حق به سچ کتاب دی،
دا رښتونی کتاب دی خو د حسد په بنیاد باندې چې هغه ایمان نه راوړو دغه شانتي منافقینو کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته لا مبعوث شوی نه و دنیا ته لا نه و راغلی هغوی به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې دعاګانې غوښتلې کله چې به د یو قوم سره جنګېدل د پیغمبر علیه السلام په واسطه په وسیله باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وسیله باندې به چې هغه دعاګانې غوښتې خو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته راغی بیا د دغه منافقین او يهودو د هغوی سره چې هغه د حسد په بنیاد باندې هغوی ایمان را نه وړو او د دنیا نه داسې بې ایمانه لاړل نو د حسد نه ځان ساتل پکار دي ځکه د انسان نیکۍ داسې سوځي لکه څرنګه چې وچ لرګو ته چې هغه اور ورته کوي او دا سوځي نو د حسد نه ځان ساتل چې هغه پکار دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین